ساوساس د شپې په 10 بجې بازار کې خرو جلوس وته و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې شرکت کړی و دا یوه لویه هنګامه وه خو په خیر تېره شه په تلو راتلو کې بېنارې دي زنده‌باد ویلې او شور و غوغا وه د غوږونو پړپول و پکې یو څو نمې وې چې هغه به په برباد ستایلې او د بازار سپي تر ګیر چپېر په حفاظت کې تللو وړو کوڅاڼو ورکې ځای په ځای مصرې کولې او دوی دغه کار ښه برابر په مصلحت کړی و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې شرکت کړی و او دوی په آخر کې د بازار منځ کې جلسه جوړه کړه سپسنما پیشه غوږونه پړپهار و پکې او بیا یوه خره د خصوصي میلمه تعارف وکړلو پیژندی شو چې د تورو رغونوارو پکې او ډوډۍ وینو سره سره و ملا یې سرې غوښې وه معلومېدلو چې د ډېرو خرونو پلارو پکې او د دغه خره د بدرۍ یې ډېر صفت کړی و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې شرکت کړی و بیا وی چې د دې نه وروسته یې یو څو قراردادونه پیش کړو وی دا د پاس په څو کې فصل نه ویډه نه کوي او ټرپک به شنه ماښام نه بند وي تر سهاره پورې دکانداران به د تختو لاندې اړه نه کوي او درېیمه دا چې خرکران به لاش ته نه ګرځوي کار به ځوانان کوي چالان به په زړه نه کوي او واړه تقریر مطابق د ضرورت کړی و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې شرکت کړی و بیا وه چې دی په آخر کې خصوصي میلمه ته خواست وکړلو دی وی چې رونو ما ځواني خو غورځندي خوړلي و ظالمان په موږ بغیر قاتل لرګي چلایي زړه اډوکي مددۍ ظلم ژمدي خوړلي او ما چې د تاسو ازادي ولیده ډېر خوشحال شم او د موږ پښې خو ګیر چپېر نه په ژوندي خوړلي او درنه میلمه نه واړه تقریر ډېر په نرم طبیعت کړی و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې شرکت کړی و بیا دوی چې ما د انګریزانو حکومت لیدلی او ډېر ظالمانو موږ به کور نه بار وتلی نه شو او په یوې ګاپې به 8 ورځې پټک کې بند وو او بې جرمانې نه به ملک رخصولی نه شو او داسې چې داسې درنه میلمه ټول د درنو خرونو عادت کړی و بیا وی چې د دې نه وروسته د په آخر کې موجوده نظام ستاینه وکړه د وی چې شکر د آزاد شولو بېغمه ګرځو او وران پټکونه شو ته نور څه بندوبست نشته ده پردو فصلونو کې تربه شو غره په سمه ګرځو او پخوا به موږ چیرې بازار پله کتلی نه شو اوس خو د موږ اکثریت ته ټول په جمع ګرځو او درانه میلمه ټول د درنو خرونو عادت کړی و او ډېرو د لاندو کلو خرو پکې د وی چې د ځل به بازار نه ممبرۍ ته دارم که خدای کامیاب کړم د هر چا تابعداري به کوم او دا ټي ډبزې او پون سپي ټول وټران دي د ما د خسا میوې د خسا سبزۍ ټیکېداري به کوم او یو بچګل شاعر دا په نظر کې ساتي نور دلته هیڅ څه پوځ نشته مشري به کوم او د څو ځل مخکې هم د موږ نه شکایت کړی و د لاندو هماره تیسه بړه زنه کړي ری شوي اوسه لیکلی به چې ته وي خو ما نه اوسیر ده که نه دا چې سوایي شور که دا د لچې د کسبان ګیلې ته راغو چې تا چې خار یاد کړی مې ما خوار چې خار یاد کړی نو دا چې دا وخته که نه اوس څه وکړو